او مور نه مونږ داسې هر څه نه غواړو چې مونږ له سپلی واله یا مونږ له جامې واله یا به مونږ له د کور کار کوي یا به راله سپلی جامې. 6,000 کرایه ورکوي. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د اختر په دغه شپه دغه یتیمانو بچو سره ستاسو د وړاندې د هغوی پیزار د هغوی کپړې الحمدلله د الله پاک لاک شکر دی چې موږ هم د چا وسیله جوړ شو. ډېره خوشحالي راته محسوسېږي د ستاسو د کنځلو په بدله کې زما دا خوشحالي ډېره ده. ستاسو د تورونو د بختانونو په بدله کې زما دا خوشحالي ډېره ده. ټوله روژه چې کومو خلکو راته کنځلې کړي دي الله دې ورته هدایت وکړي او الله دې د دې یتیمانو بچو ازار ورپسې کړي. ولې چې دوا خو ورته کوم نو ورته هدایت ځکه چې بې ځایه لګیا دي، نه توره ګونه او نه سپینه ګونه. کومو خلکو چې را سره تعاون وکړو د هغوی ډېره زیاته مننه. په دې کې زه د حضرت خان صاحب ډېره مننه کوم. د دوی خواهش دا دی چې موږ له کپړه پیزار والے نو ټوله روژه یې سودا ورسوله او اوس هم دوی له چې کوم دی نو غوړي م ورکوم او اوړه م ورکوم. او دا مور منیاري خرڅوي 15 لوریانې 3 پکې راوستې دي او 2 چې کوم دی نو هغه په کور دي دې وخت کې ناست دي. دا یو زوی دی چې وګوره له کپړې پیزار څو کال نه راځي دلته؟ زما دا نهم کال دی چې دلته راځي. او څو وخت راځي ما نه کپړې پیزار؟ دا بس چې دې نهو کالو کې څونه اخترونه راغلي ما بس وړي دي دې نه جامه پیزار اوړو غوړي چینی هر یو شي جي ما دې نه وړي. ته خپله منیاري خرڅوې؟ زه منیاري خرڅوم جي خو ما سره بل دوکه شوې ده. ما له 1000 روپۍ چا راکړې نیم لوټې راکړې د 1000 روپو سودا نه اغشتې د هغه 1000 روپۍ ما سره اوس هم پرتې دي او سودا یې نه واغشت. هغه پیسې زما لاړې دوکاندار را باندې 4000 نور راوړی. یو غریبه مور دغه 1000 روپو له څونه پریشانه ده چې دغه ګڼکپ ورسره دوکه کړې ده او جعلي نوټ یې ورکړې. د دې 1000 روپو د قیمت نه دا مور په دې خبر ده چې دا ما هغه ماجوکي نه راځي منیاري خرڅوي اریچن ته او کم ځای ته او دې 15 لوریانو له او د یو زوی له چې کوم دی نو د تعلیم وخت یې تعلیم پرې نشي کولی چې دا زه سکول کې داخل کړم. دا 9 کاله ما خلکو ته فریاد وکړ چې دا یو ماشوم سپانسر کړي د ده به د کال څونه پیسې راځي؟ هېڅ پیسې نه راځي. خو داسې څوک یو دا سپانسر کړي نو دی به تعلیم وساتي نو د 15 خویندو به سهاره جوړوي. څنګه 9 کاله مسلسل راځي دغه شانتې خوراک هم ته رجوع کې ملاویږي؟ خو خوراک هم راته ملاویږي جامه پیزار هم راته ملاویږي هر یو شي راته ملاویږي. یو سړی ماته ووایي چې ته ولې دې ځای ته تللې وې؟ زه ورته وایم چې تاسو په ما خفه کېږئ ما له کور ته رالېږئ زه به نه ځم. زه خو د مجبورۍ نه دې ځای ته راځم د مستۍ نه نه راځم. نن درته داسې غوړي هم ملاویږي هر څه راته ملوي شي ورسره چې کوم دی نو ده نه چیني هم درته ملاویږي او غوړه هم درته هر یو ملاویږي شي راته ملاویږي او ورسره دی بچي ته چې کوم دی نو دله سپلی هم شي جامې هم شي هر یو شي. کال هم پیزار شو. زما چپړې نه وي زما دا روژه ټوله په دې هلکانو په چپړو کې تېره کړه. ما وی زه به لاړه شم ما له به چپړې ما بله ستاسو ته تحصیل کوي خو بس زما خوله وس جوړه نه شوه. ما وی بس روژه ده څه پته لګي. ما ورته وویل چې راشه که او تاسو راته زه 400 بازار کې ولیدم ما ورته یې راشه نور دې روژه کې راتله خو هلته یې ولیدم. څنګه یار سکول نه وې ته؟ نه وې؟ او خویندو ته ګرانې اختر لرې څه اخیستي؟ ولې مور ته به دې وي چې ما له واله نه دی اخیستی؟ درته وي چې ما له چپړې پیزار غواړي ولې غواړي ډېر څه غواړي خطا اخیستې؟ نه جي نه وي د چا هم نه وي؟ نه نن خوشحاله یې؟ دا ماشومه چا کره کار کوي خدمت کوي؟ خدمت کوي څو پیسې درکوي؟ 3000 3000 په 3000 کې کپړې سپړې نه کوي؟ د کور کرۍ ورکوو. ښه د کور کرۍ م ورکوې؟ مور مې پردی کار کوي او مور نه مونږ داسې هر څه نه غواړو چې مونږ له سپلی واله یا مونږ له جامې واله یا به مونږ له د کور کار کوي یا به راله سپلی جامې. 6,000 کرایه ورکوي؟ نو ته هم پکې خدمت کوې خلکو خو به رنګ رنګ خبرې هم کوي. ښه ته څنګه یې ګوډی خوشحاله یې؟ او ته خوشحاله یې؟ خویندو خوشحاله چې کپړې واخیستې؟ او تا مور ته وایي چې ما له کپړې دې والي؟ ما ورته ما بوده چې ما له کپړې والي. څه وي درته؟ بله دا درېیمه ورځ ده یو شان راته وایي ما بوده چې علم خان
ما به موږ له دا ځل جامې اخلي خو نه په موبایل راغلي چې نه سودا ورکوي نه جامې اخلي. ما ورته ویل زه خدای به څه بندوبست وکړي چې بله ور لاړم دې ته مې وویل چې نه ما تحصیل کړي دي راته ویل چې بیا راوله نو بیا خوشحاله وه دا 3 شپې یو شان دي ما ته ویل چې راځه چې لاړ شو راځه چې لاړ شو نو ما ویل چې نه د اختر په شپه به لاړ شو. موبایل د سشته موبایل اصلا نشته جي دا دې چېرته نیکانو کره خبرې اورېدلې دي نو بس دې سره غم شو چې زمونږ خو جامې نشته او خلکو وایي چې علم خان جامې نه ورکوي نه ورکوي وایم نه څه به ولې به نه ورکوي. په هغه دغه کې نو خو بیا هم د الله پاک لاک لاک شکر دی چې خپل تسلسل مې برقرار ساته او د تېرو 9 کالو نه د دې 5 جنکو بچیانو د دې یو نیازبین بچي سهاره جوړه شم دله سیکل پکار دی دله دې وخت کې تعلیم پکار دی خو وي ته شجیبه ته مې دښمنې نو دې ټایم کې ورته غوړي میلاویږي دې ټایم کې ورته وړه میلاویږي دې ټایم کې ورته چینی میلاویږي نو نن حضرت خان علی صاحب او اې دوبه وروره الله پاک دې ډېر خوشحاله ساته د اړه ذاته زما هم دعا کوي چې دا رانه بېنوا او خالي لاس دې ځای لا نړل او زه دې ټایم کې ځم د اړه د غوښې نه دي چې دا بس په نور قسم جون ختم دی که نه دوکاندار له لاندې کوشي به د دې را جوړه پکې نه وه دلته کې نه په دغه کېدله نو هغه مې د هلته نه په ګران قیمت راواغېستی داسې دی که نه دوکان نه دې راواخېستې جي موږ له دې راکړې ما چې خپلې کمې کپړې روړ وې هغه دوکاندار ما له وړې را کړې وې نو انشاءالله ستاسو تعاون او مدد را سره وي دا سلسله به رواني دې زنانه له په کور شو کروزګار روانه وې 6,000 روپۍ کرایه ورکوي نو ډېره ښه به وي دا ورته 2 پیغلې لوریانې دي په کور باندې هم خدمتونه کوي نو ډېره زیاته ګرانه ده او زه چې وایم د دوی اختیار ما سره دی خو دا رشتې داسې وي چې په چا اعتبار کې اعتماد په چا کې دوکه کوي نو د دغې نه روزو به او د دې نه به په کور داسې روزګار روان کړو دا ښه که منیارۍ دوکان چلولی شي ځکه چې دا په سر باندې یو لوی پیټې ګرځي او منیاري خرڅوي نو مدد ورسره وکړئ.